لو جلس أحد من الناس أعلى من عالم أو متعلم في المجلس لو كان على وجه الاستخفاف طلقت امرأته ولو كان على وجه المزاح يعذر بإجماع الأئمة. چیرته یو سړی د یو عالم دین نه په مجلس کې پورته کېناست، دا پورته کېناستل که د استهزاء په شکل باندې ولوي په دې سړي باندې ښځه طلاق ده او دا سړی کافر ده. دا کتاب د مونږ کتاب د مولا کتاب نه، دا د دین کتاب د پاندې فتوا ده، شامي د مونږ د احنافو معتمد کتاب ده. محترم لیدونکو، د شیخ صاحب دا کوم عبارت چې ویلو د اول جلد 103 صفحې عبارت دی شامل کلی دی چې کچیرته یو څوک په مجلس کې د عالم دین نه یا د متعلم نه هغه څوک چې هغه دین حاصلوي، دین زده کوي، د هغې نه په طریقې د استخفاف سره، یعنی په طریقې د توهین سره، په طریقې د سپکاوي سره پاس ترې کېناستو، د ده نه اوچت کېناستو، هدف یې دا و چې د ده استخفاف کوي، د ده توهین کوي، د ده سپکاوی کوي. طلقت امرأته، د ده ښځه په ده طلاقه شوه. سبحان الله. او که چېرته په وجه د استخفاف نه و، یعنې په وجه د سپکاوي نه و، بلکې ټوکې ورسره کولې په طریقې د مزاح و، نو دې سړي ته تعزیر ورکړل شي، یعنې سزا دې ورکړل شي، تعزیر دې ورکړل شي چې ولې دی داسې کار کوي. ځکه د عالم او د طالب علم سره باید په ټوکو کې هم داسې کار ونه شي.